औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। ما چې نن ستاسو لپاره کوم ټاپک راوړی دی هغه دی بایولوژیکل کنسیکوینسز اف سموکینګ. دا ټاپک چې کوم دی نو دا خو د سټوډنټ لپاره هم دی، خو موږ د سوسایټي زموږ د معاشره نن سبا د یو څیز سره مخامخ ته او ډېر زیات نوجوانان چې کوم دی دې طرف ته روان دي. نو د هغې نه پس ما دا یو سوچ وکړو چې زه داسې ټاپک راوړم چې د هغې نه سټوډنټان هم فایده واخلي او دې نه علاوه نور خلک چې زما دا ویډیو ګوري د هغې نه دغه خلک هم د دې ویډیو نه فایده واخلي. نو زموږ ټاپک چې کوم دی هغه دی بایولوژیکل کنسیکوینسز اف سموکینګ. دې ټاپک مطلب دا دی چې لکه فار ایگزامپل سموکینګ چې کوم خلک کوي نو هغه د دې باډي ته به څه نقصان راځي، د دې په صحت باندې به د دې سموکینګ د وجې نه څه اثر کیږي. نو راځئ دا موږ نن ډسکس کوو چې د سموکینګ د وجې نه زموږ په باډي څنګه افیکټ کیږي او موږ د کوم مختلف قسمه ډیزیز سره مخامخ کیږو. مختلف قسمه بیماریانو نومونه به تاسو اوریدلي چې په هغې کې زموږ سره لنګ کینسر دی، دغه شانتې کې برسټ کینسر دی، دغه شانتې کې مختلف کینسر دي، د هغې ټایپس دي. په هغې کې زیاتره ریسپایریټري ډیس اډر چې کوم دي، کوم چې د ریسپایریټري سیسټم سره تعلق ساتي، نو په هغې کې زیاتې بیماریان چې کوم دي هغه د سموکینګ د وجې نه پیدا کېږي. خو زیاتو خلکو ته چې کوم دی نو د دې خبرې باره کې علم نشته چې یاره موږ سموکینګ کوو خو په دې کې کم کم کیمیکل شامل دي. نو راځئ چې هغه کیمیکل وپېژنو. risk of developing a life threatening disease. crucial risk cancer. ټول خطرناک ریسک دا دی چې یاره کله سموکینګ کوو نو د دې د وجې نه چې کوم دی داسې بیماریانې پیدا کېږي چې د هغې د وجې نه زموږ زندګۍ ته خطره ده، زموږ زندګۍ ته د هغې د وجې نه یو تھریټ دی. کروشل ریسک چې کوم دی ټول خطرناک ریسک چې کوم دی نو هغه پکې کینسر هم دی چې هغه د سموکینګ د وجې نه کېږي. هغه زموږ سره مختلف کینسر دی چې په هغې کې د لنګ کینسر هم دی، دغه شانتې کې کډني کینسر دی، اورل کیویټي کینسر دی، لیرنګس کینسر دی، ایسوپیګس کینسر دی، دغه شانتې کې پنکریاز او د سټامک کینسر هم د سموکینګ د وجې نه کېدی شي. دغه شان که تاسو وګورئ دا کوم پارټیکولیټ میټر چې کوم دی ټوبیکو سموک چې ته موږ وایو، دې ته که موږ وګورو نو دغه ټوبیکو سموک چې کوم دی نو دا د 4000 نه سیوا کیمیکلز په دې کې موجود دي او دغه کیمیکلز چې کوم دی نو په دې کې زیاتتر کیمیکل زموږ سره داسې دي چې دغه کیمیکل زیاتتر کارسینوجینیک دي. کارسینوجینیک یا کارسینوجین موږ څه ته وایو؟ هغه سبسټانس یا هغه کیمیکل ایجنټ ته چې د هغې د وجې نه کینسر کاز کېږي، دغه څیز ته موږ وایو کارسینوجین. کارسینوجین زموږ سره مختلف کېدی شي، نیکوټین دی پکې، کاربن مونوکساید دی، بنزین دی پکې، فارمالډیهایډ دی، دغه شان د دې نه علاوه نور پکې مختلف قسمه میټلز دي چې پای کې ارسینک دی، نیکل دی، کرومیم، کیډمیم، دا مختلف قسمه دغه سیزونه راځو سټیپ بای سټیپ ډسکس کوو. دغه سیزون ته موږ کارسینوجین وایو یا هغه سبسټانس یا هغه سیزونه چې هغه کیمیکل د کوم د وجې نه چې کینسر پیدا کېږي، کینسر کازینګ ایجنټ از کالډ کارسینوجین. نو په دې کې سیګریټ سموک چې کوم دی یا ټوبیکو سموک، په دې کې د 4000 کیمیکل نه سیوا کیمیکل موجود دي. اوس WHO کوم ته چې موږ ورلډ هیلث ارګنایزیشن وایو، WHO دا یوه اداره ده او د ګورنمنټ باقاعده نوټس هم کړی دی چې دغه دی دا د کوم د ټوبیکو د کوم ایډورټایزمنټ چې دی دا د سټاپ کړی شي، ځکه چې د ایډورټایزمنټ کېږي او زموږ کوم ینګسټر کوم نوجوانان چې را روان دي نو زیاتتر خلک د سموکینګ طرف ته ډېر زیات را روان دي. نو په دې باندې باقاعده WHO اداره چې کوم د هغې نوټس هم اخیستی دی، ګورنمنټ یې باقاعده نوټس کړی دی چې تاسو دغه د ټوبیکو د کوم ایډورټایزمنټ چې دغه سیزونه څه کوي سټاپ کوي، زموږ د ینګ جنریشن زموږ د معاشره د دې مختلف قسمه سیزونو نه بچ شي. د 4000 کیمیکل کې مور دین 69 از کارسینوجین. نو دا کې موږ دا خبره کوو چې ټوبیکو سموک چې کوم دی نو په دې کې 4000 کیمیکلز دي، 4000 کیمیکل نه سیوا دي پکې، خو په دې کې د 69 نه سیوا زموږ سره کارسینوجین دي. الریډي کارسینوجین موږ ډسکس کوو چې کارسینوجین څه ته وایي، هغه ایجنټ یا هغه کیمیکل د کوم د وجې نه چې کینسر کاز کېږي. ډیر سټوډنټ اوس موږ وایو افیکټ اف سب کیمیکل ویچ فاوند ان سیګریټ. اوس هغه کیمیکل یو څو کیمیکلز ما په دې بورډ باندې لیکل دي چې د دې کیمیکل په سیګریټ په سموک کې موجود دي او د دې څه اثرات دي، د دې د وجې نه کوم ډیزیز پیدا کېږي، کومې بیماریان دي پیدا کېږي، زموږ صحت دي په څه طریقه باندې متاثره کېږي، مو خرابوي، هغه ډیزیز به موږ سټیپ بای سټیپ وایو. میجارټي اف پارټیکولیټ میټر په هغې کې د ټول نه زیات ټار دی. ټار دا کنټین مینی کارسینوجین. ټار دا یو پارټیکولیټ میټر دی او دا پکې ډېر زیات موجود دي. دغه شانتې کې اټ کنټین مینی کارسینوجین
او دا ټار چې کوم دی نو دا بیا په دې کې بیا ډېر زیات کارسینوجین ډېر زیات کیمیکلز پکې دغې نه کینسر کاز کېږي. کله چې دا ټار دا سیس چې دی دا چې کله په سالډ حالت کې موجود وي په سالډ فارم کې کوم خلک چې سموکر دي کوم خلک چې سموکینګ کوي دغه خلکو دا غاښونه چې کومي دا اکثر سټین شوي داسې زنګ شوي غوندې کې داسې یو خاص قسمه کلر د سموک نه اخیستی نو دغه کې چې کومي نو دا ټار په سالډ فارم کې موجود دي. دغه شانتي کې د دې نه علاوه د سموکر کم کسان چې سموکینګ کوي د هغو فینګرز ته که تاسو وګورئ دا هم داسې چاپ شوي غوندې کې دیم یو خاص قندي کلر اخیستی نو دغه چې کوم دی اصل کې ټار دی او دا ټار په سیګرټ کې موجود دی او دا یو کارسینوجینک سیس دی او د دې د وجې نه چې کوم دی نو کینسر کاز کېږي. انکریز میوکس پلس فلیجم پروډکشن د دې علاوه ادې کې د ټول زیات ریسک دی میوکس پکې ډېر زیات دي د دې علاوه فلیجم پروډکشن دا زیات تر د ټار د وجې نه کېږي کوم ته چې موږ یو کارسینوجین وایو او دا سیس چې کوم دی نو زیات تر چېرته موجود دي په سیګرټ سموک کې یا ټوبیکو سموک کې. بل کارسینوجین چې هغې ته موږ نیکوټین وایو نیکوټین دا هم یو کارسینوجین دی او افیکټ هارت ریټ بلډ پریشر ډسټرب هارمونل سیستم کورونري ډیزیز. وسو کارسینوجین دا نیکوټین هم یو کارسینوجین دی او دا په سیګرټ دغه سموک کې موجود دي. د دې د وجې نه دا مختلف قسمه دغه شانتي کې هارت ریټ کوم ته چې موږ هارت بیټ وایو 72 پر سیکنډ سمثینګ دا چې کوم دی پر منټ دی دا چې کوم دی یا کمی یا ډېر زیات سیوا کوي دا هم د دې د وجې نه متاثره کېږي. دغه شانتي کې بلډ پریشر چې کوم دی بی پی چې ورته موږ وایو بلډ پریشر هم کوم خلک چې سموکر دی کوم چې سموکینګ کوي او دا سیز د دوی د باډي ته په څه طریقه باندې ورسي نو د دغې د وجې نه بلډ پریشر چې کوم دی هم څه کېږي متاثره کېږي. دې نه علاوه ډسټرب هارمونل سیستم زمونږ باډي چې کوم ده دا په دوه سیستم چې کوم دي د کمباینلی کار کوي یو ته مونږ کیمیکل کوارډینیشن وایو یو ته مونږ نروس کوارډینیشن وایو. نو دا په کیمیکل کوارډینیشن کې اصل کې هارمونل سیستم انوال دی نو زمونږ د هارمون په ذریعه باندې هم زمونږ د باډي مختلف فنکشنز چې کوم دي هغه ریګولیټ کېږي. نو د دې نیکوټین په وجه باندې دغه هارمونل سیستم چې کوم دی زمونږ هم څه کېږي متاثره کېږي ډسټرب کېږي. د دې نه علاوه کورونري ډیس آرډر کورونري ډیس آرډر یا کورونري ډیزیز چې کوم دی ا دې نیکوټین د وجې نه کورونري ډیزیز هم کېږي. کورونري ډیزیز څه دي؟ کورونري آرټري دا یو آرټري دی او دا آرټري چې کوم دی نو د هارت د مسلز چې کوم دی دې ته واپس اکسیجنیټډ بلډ چې کوم دی دې ته رسوي. دغه کورونري آرټري چې کله بلاک شي دغه موږ کورونري ډیزیز وایو. دغه آرټري چې کله بلاک شي کورونري آرټري دغه موږ کورونري ډیزیز وایو او کله چې دا کورونري آرټري بلاک شي دغه ته موږ انجینا فیکټوریس یا هارت اٹیک وایو. دغه شانتي کې بل زموږ سره کاربن مونوکساید کاربن مونوکساید اوس کله پیدا کېږي کله چې سیګرټ یو سموکر یو دا سیګرټ ولګوي پامپډ وین سیګرټ از لیټ کله چې دا سیګرټ دا ولګوي په دغه دوران کې کاربن مونوکساید پیدا کېږي. د دې کاربن مونوکساید هم ډېر زیات نقصانات دي د دې د وجې نه هم زموږ باډي ډېر زیات خرابېږي ډېر اثر پې کېږي. کمباین ویت آر بی سی کله چې کاربن مونوکساید پیدا شي او دغه کاربن مونوکساید موږ انهیل کو دا چې کوم دی ورسي آر بی سی ته کوم دی چې موږ ریډ بلډ سیلز وایو الته چې کله ورسي نو دا انټرفیر شي د اکسیجن سره او دا د چلو کې چې دا د اکسیجن ترانسپورټیشن چې کوم دی دا څه کې بلیک کې ځکه چې زموږ باډي ته خو د زموږ په باډي کې زموږ مسلز کې خو د ګلیکوز په شکل کې یا د ګلایکوجن په شکل کې انرژي چې کوم د سٹور ده دا غینه د انرژي ریلیز کیزو د لپاره اکسیجن ډیر امپورټنت کمپوننت دی. اکسیجن د ډیر پکار دي نه لوازم په باډي کې د ټول زیات اکسیجن موجودي نو دا اکسیجن چې دغه ته ورسي او د ګلیکوز سره دا ملاو شي ریاکشن وکي ګلیکوز بریک ډاون شي دا غینه انرژي ریلیز شي د اي ټي پی په شکل کې او د دې نه زموږ باډي ته انرژي ملاويږي. اوس د انرژي د ریلیز د لپاره خو اکسیجن ډیر زیات ضروری دی. دا کاربن مونوکساید ډیسټل کوي چې د دې اکسیجن د کم ترانسپورټیشن چې کوم دی دا څه کوي سټاپ کوي. ا دې نه علاوه stay with toxic chemical cause inflammation increase the risk of lung disease. د دې نه علاوه دا کاربن مونوکساید چې کوم د نورو ټاکسیک کیمیکل ټاکسیک دا زموږ څه کیمیکل دی د کم د وجې نه چې زموږ په باډي کې ټاکسیسټي پیدا کیږي او د دې ټاکسیک سبسټانس سټډي چې کوم کوو په کوم برانچ کې په کوم سبجیکټ کې هغه ته موږ وایو ټاکسیکالوجي. د دې د وجې نه انفلیمیشن کاز کیږي increase the risk of lung disease. د دې نه علاوه کاربن مونوکساید د وجې نه هم چې کوم دی نو د لنګ بیماریانې چې کوم دی پیدا کیږي. دا شانتي کې بنزین د دې نه مخکې زه تاسو ته یو خبره کوم بنزین خو ډسکس کوو دا موږ سټیپ بای سټیپ ووایو خو د دې نه مخکې یو خبره دې دا یاد ساتئ
ګوره سموکینګ چې خلک کوي نو دوه قسمه سموکر دي. یو ته مونږه اکټیو سموکر وایو، کم کس چې ډایرکټ سیګریټ ولګي او دغه ټوټل کم پارټیکولیټ میټر یا کم سموک چې پیدا کیږي دغه انهیل کوي او ټوټل د دې کس د باډي ته ځي. خو د دې نه علاوه که تاسو په داسې یو ګروپ کې ناست چې په هغه کې یو کس فرض کړه سیګریټ څکي سموکینګ کوي او تاسو سره هم چپ چاپیره ناست یې، نو څومره اثر چې د اکټیو سموکر په باډي باندې کوي دومره اثر به تاسو باندې هم کوي. نو کم کس چې ډایرکټ سیګریټ ولګي او دا کم سیګریټ څکي دغه ته موږ اکټیو سموکر وایو. دغه شانته کې خواته چې چپ چاپیره د نور کم کسان ناستي کم چې د اکټیو سموکر نه چې دا کم د ادینه چې کم دغه د سیګریټ نه چې دا کم سموک وزي او دا نور خلک چې کم خواته ناسي دغه لوګي دی ورکاږي د دیو باډي ته ځي، نو دغه شانته کې دا دوه دغه ته بیا موږ وایو پیسیو سموکر. دغه ته موږ وایو پیسیو سموکر وته وایو. نو څومره چې د اکټیو سموکر د سیګریټ د وجې نه خرابېږي د باډي ډېر زیاته افیکټ کیږي، دغه شانتي کې نقصان د پیسیو سموکر ته هم رسوي. دغه شانتي که تاسو وګورئ اکثر که تاسو چېرته غټو ریسټورانټو ته لاړ شئ یا داسې پبلیک پلیسز یا داسې چیرته سګین ته ویزټ وکړئ یا غټو هوټلو ته لاړ شئ یا بل پبلیک یا پارک یا داسې ځایونو ته ویزټ وکړئ، نو په هغه ځایګین کې اکثر یو بورډ لګېدلی سیګریټ سموکینګ هیز پروهیبیټډ. او دغه شانتي کې زیاتره خلک داسې دی چې هغه د دې سموکینګ د وجې نه ډېر زیات الرجیک دی، هغه په آیس کې تروټ کې اریټیشن کاس کوي یا هغه زیاتره خلک دی نه الرجیک دی. نو هلته مختلف قسم بورډز باندې دغه سیزون لګېدل چې یاره په دې ځای کې چې کوم دی سیګریټ سموکینګ چې کوم دی پروهیبیټډ دلته سموکینګ مه کوئ. یا دغه شانتي کې زیاتره کم ایډوانس کنټري چې دي نو په هغه ځای کې بالکل د سموکینګ دپاره یو خاص ځای دی، کم کسان چې سموکر دي نو هغه هلته ځي او سموکینګ کوي راځي. دغه شانتي کې په پبلیک ترانسپورټ شو یا دغه شان بل چې کوم دی پبلیک سپیس شو په هغه ځای کې د اجازت نشته. نو دغه شانتي کې اوس که اکټیو سموکر دی او که پیسیو سموکر دی دا دواړه چې کوم دی نو یو شانتي کې متاثره کېږي، دیو باډي ته بالکل نقصان رسي. راځو خپل ټاپک له بنزین. دا هم یو کارسینوجن دی او دا هم په سیګریټ سموک کې موجود دی. میجر کمپوننت اف سیګریټ، دا په سیګریټ کې ډېر زیات مقدار کې چې کوم دی بنزین موجود دی. کاز بلډ کینسر مختلف ټایپس دي، په هغې کې یو لیوکیمیا ده او دا لیوکیمیا دا ټایپس چې کوم دی د بلډ کینسر ده دا د بنزین د وجې نه کاس کېږي. او دا څنګه کاس کېږي؟ دا بنزین چېرته موجود دی؟ دا سیګریټ په سموک کې موجود دی. نو دا د هغه خلکو دپاره وایم کم کسان چې سموکینګ کوي او نو بی اویر نو دې څیزونه ځان خبر کوي. دغه شانتي کې پارمالډیهایډ دا به کې بل یو کارسینوجن دی چې د دې د وجې نه هم کینسر کاس کېږي. دین علاوه 30 ډیفرنٹ میټل چې په هغې کې زموږ سره ارسینک دی، دغه شانتي کې نیکل دی، پکې کرومیم دی پکې او کیډمیم. دا 30 ډیفرنٹ میټل دا هم کارسینوجینیک دی او د دې د وجې نه هم چې کوم دی نو کینسر کاس کېدی شي. دین علاوه ریډیو ایکټیو کمپاوند آل اف دیم آر کارسینوجن. علاوه په دې کې نور په دغه سموک کې نور ریډیو ایکټیو کمپاوند موجود دي چې دې ریډیو ایکټیو کمپاوند د وجې نه هم چې کوم دی نو دا هم کارسینوجن دی او د دې د وجې نه هم کینسر کاس کېږي. نو زما د ټولو هغه خلکو دپاره میسج دی کوم کسان چې سموکینګ کوي دا ټاپک د دې د وجې نه ما ډیسایډ هم کو چې یاره دا خلک موږ د دې خبرو نه خبر کوو، په دې کې اویرنس راولو. نن سبا زموږ په سوسایټي کې ډېر زیات سیوا شوی دی. نو آی ہوپ زه یم چې تاسو به ډېر زیات څه زده کړي او ډېر زیات معلومات به تاسو سره راغلي چې هغه مخکې تاسو ته نه و. نو کومو کسانو ته چې د دې سیزونو باره کې فتح نشته نو زما دا لیکچر خامخا وګورئ ځکه دا ډېر امپورټنټ دی. دا لیکچر د سټوډنټانو دپاره هم دی، د دې نه علاوه زموږ په سوسایټي کې چې کوم عام خلک دی د هغو دپاره هم دی. نو ډېره زیاته مهرباني د لیکچر کتلو. انشاءالله که زندګي وفا وکړه نو د یو نوي ټاپک سره بیا انشاءالله زموږ ملاقات کېږي. الله حافظ.